سید اکبر خان لکه ستاسو تعلیم څونه دی؟ اف ای زما کوالیفیکیشن دی. اف ای. او په کومو کومو ادارو کې پاتې شوی؟ زه خو په ډیوې آفیس الپورۍ کې پاتې شوی دی او 4 سال هلته ما جاب کړی دی. خو زموږ صوبایي حکومت اپروول رانکړو او کله چې تحصیل لازم ختم شو نو زموږ هغه ډیلي ویجز نوکري چې وه هغه ختمه شوه. نو زه صوبایي حکومت ته ریکویسټ کوم چې موږ دا ډیلي ویجز دا په کنټیکو دا دې بحال په کنټیکو ستاسو دا دغه چې دا په مستقل نه شو په ډیلي ویجز باندې موږ کار کوو جي. او زه صوبایي حکومت ته او خپل د اوس چې زموږ د ضلع شانګلې کوم ایم پی ای دی شوکت یوسفزی صاحب. ستاسو تعلیم څونه دی جي؟ اف ای زما کوالیفیکیشن دی. اف ای. او زه هغه ته درخواست کوم چې هغوی دې موږ له داسې نوټیفیکیشن جاري کړي چې زموږ هغه نوکري واپس بحال کړی شي. ولې چې دوی وعده کړې وه چې موږ به 1 کروړ نوکریان یې ورکړو. نو زه دا ریکویسټ کوم هغو ته چې موږ دا زاړه کسان چې کوم یو دا دې بحال کړي. او ستاسو د کومه علاقه سره تعلق ساتئ؟ کومې علاقې سره تاسو تعلق ساتئ؟ زه د ضلع شانګلې کې د یوسف ګرخالي او د ویلېج لاړۍ اوسېدونکی یم. او فلحال دې څه مصروفیات دي اوس؟ فلحال خو یو هاسټل دی او په هغې کې د وارډن په پوسټ باندې یم. تنخواه څونه ده؟ تنخواه هلته چې کومه تنخواه ده نو په هغې زموږ ګزارت نه کېږي. لکه دغه فلحال دغه یو 10-15 به وي؟ 9,000 روپۍ دي. 9,000 روپۍ. او ښه تعلیم یافته یې؟ تعلیم یافته یې تاسو؟ لکه حکومت پکار دی چې لکه ستاسو دا دغه دې مستقل کړي لکه دا مطالبه کوم. بلکل. او موږ زه دا مطالبه کوم چې یوازې زما نه بلکې چې په هر ټیویز کې کوم په ډیلي ویجز کسان چې وو دا څومره تعداد د دې کسانو؟ زموږ سره خو تقریبا 12 کسان په ډیلي ویجز باندې موږ کار کوو او نو هغه ټوټلي ویسته. اوس خو دوباره بلیاتي الیکشن اعلان هم شوی دی که نه؟ سپتمبر کې یو بلیاتي الیکشن وي. نو لکه ته وایې چې د هغې نه مخکې زموږ اعلان وکړی شي. چې هغه صوبایي قوته پورې منحصره ده. خو لکه موږ دا غواړو چې لکه موږ دې واپس خپل ځای ته بحال کړي شي. که چېرته موږ یې واپس بحال نه کړو دا زموږ قانوني طور حق دی. موږ به تر پېښور پورې ځو او په دې به باقاعده خپل قانوني طور کیس کوو او وزیر اعلی صاحب ته به موږ دا پیغام رسوو. دا فریاد به موږ هغه له وکړو. وزیر اعلی ته تاسو خپل فریاد رسوئ. او تاسو ایم پی ای څوک دی د هغه علاقې؟ فلحال خو زموږ ایم پی ای د ضلع شانګلې شوکت یوسفزی صاحب دی. شوکت یوسفزی. دا خو لکه وزیر هم دی، صوبایي وزیر هم دی. لکه هغو سره تاسو سره ملاقات نه دی کړی؟ هغه سره زما ملاقات نه دی شوی. تاسو لکه هغه سره ملاقات به کوئ؟ انشاءالله ملاقات کول غواړم. ما ته چا وي یاره سید اکبر دی شاعر هم دی وي؟ چې شاعر په خپله شاعري سره ډېر زیات شوق و الحمدلله شاعر. زمونږ غرونو ته سپرلوله راشه، زمونږ غرونو ته سپرلوله راشه، ښایسته ښایسته د ګلو غونډوله راشه. او مازدیګرې د سیند په غاړه خوند کړي د شنګلپار یخو چینوله راشه. او د ونې سورې د چنار مزه کړي د زخمي زړونو تسلوله راشه. ماشاءالله. او دواړه دوستان د سیند په غاړه خوند کړي زمونږ غرونو ته سبوله راشه.